اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې ښه ورځ مو پیل کړې وي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسې په تېرو لوستونو کې بېلابېل مطلبونه ولوستل چې په دویم څپرکي کې یا په دویم فصل کې موږ د جدول په باره کې بېلابېل مطلبونه ولوستل. موږ د کوم ګروپونو کې چې عنصرونه ځای په ځای شوي دي د هغو په هکله باندې معلومات ترلاسه کړه چې هغوی یو شانته خواص لري. بل لمدا ولوستل چې په جدول کې په عمومي ډول باندې 3 یا 3 رقمه عنصرونه شتون لري چې یو فلز و، یو شبه فلز و، بل غیر فلز و. په ننني درس کې چې موږ دریم څپرکی یا دریم فصل موږ او تاسې شروع کړه، نو په دریم فصل کې موږ بېلابېل مطلبونه لرو چې په دې فصل کې په تېرو ټولګیو کې موږ او تاسې ځینې مطلبونه مشابه دلته لوستي وو چې د هغو د جملې نه سمبول و، فرمولونه وو، کیمیاوي اړیکې وې. دا موږ یو په مختصر ډول باندې موږ یو معلومات په 9م صنف کې د دې نه ترلاسه کړی وو چې سمبول څه شی وه، کیمیاوي اړیکه څه وه او فرمول د کیمیاوي څه وه. خو په ننني درس کې چې موږ او تاسې وایو دا په ډېر یو مفصل ډول باندې هر یو موږ او تاسې تشریح کوو چې سمبول، فرمول، کیمیاوي اړیکې چې ډېر یو مهمه مطلبونه دي دا موږ او تاسې وایو. او سربیرل د نور مطلبونه موږ او تاسې وایو چې هغه ایوني اړیکه ده، اشتراکي اړیکه ده، فلزي اړیکه ده. دا مطلبونه موږ او تاسې هم ورسره لولو. او راځو مخکې له دې نه چې موږ په کیمیاوي اړیکه باندې وغږیږو، اول هغه ابتدایي کوم شیان چې دته ضرورت دی چې موږ بیا کیمیاوي اړیکې یا کیمیاوي تعاملونه بیا ووایو، مخکې د هغه نه باید موږ ښه په سمبول باندې پوه شو، موږ یو فرمول د کیمیاوي ولیکلی شو، موږ چې دی د اړیکو په منځ کې تشخیص وشو کړی، نو مخکې د ده نه موږ سمبول ولو. مخکې له ده نه موږ په سمبول باندې بحث کوو چې سمبول د کیمیاوي څه شي ته وایي، څه شی دی. مخکې د کیمیاوي اړیکې نه سمبول موږ لولو. نو سمبول موږ او تاسې ولوسته په تېرو درسونو کې چې سمبول په حقیقت کې د عنصرونو د نومونو لنډه نښې ته سمبول وایو. د عنصرونو د نومونو لنډې نښې ته موږ څه وایو؟ سمبول وایو. او موږ ضرورت لرو سمبول ته، اړتیا لرو سمبول ته، په دې خاطر کله چې موږ کیمیاوي تعاملونه ترسره کوو په هغه کې موږ نشو لیکلی چې مکمل د یو عنصر نوم ولیکو. د بیلګې په توګه موږ داسې نشو کولی که چېرته موږ دلته اوبه تشکیلوو نو هایدروجن جمع اکسیجن، دلته موږ ته اوبه لاسته راځي، موږ ته څه لاسته راځي؟ اوبه. دا سمبول دی. نو موږ داسې نشو لیکلی، دا ډېر وخت ضایع کوي. او بل چې دی کاغذ هم هومره مصرف کوي، مصرف ډېر راځي چې دلته موږ ولیکو چې هایدروجن جمع اکسیجن، او دلته بیا موږ ولیکو چې یا واټر یا اکوا یا اوبه. نو دا ډېر وخت ضایع کوي، چې آخته موږ مطلب ولیکو چې یا ولیکو چې اکوا یا ولیکو چې واټر په انګلیش باندې یا پلاتین باندې اکوا ورته وایي یا موږ او تاسې اوبه ورته وایو. نو دا موږ ته ډېر وخت ضایع کوي او ډېر ځای هم نیسي. نو د دې په خاطر باندې چې د نومو د دې نه علماو په دې باندې بحث وکړ، په دې خاطر باندې چې د نومونو نه صرف نظر شي او په ده باندې
نومونه چې دی یو وخت ډېر ضایع کوي، بل ځای ډېر نیسي، بل مصرف ډېر راځي. نو په دې خاطر باندې د سمبولونو نه څه وکړه؟ استفاده وکړه. نو سمبولونه موږ وایو چې د عنصرونو د نومونو لنډه نښه څه شی ده؟ سمبول دی. نو که چېرته موږ اوس د هایدروجن لنډه نښه څه شی دی؟ اچ دی. اول حروف یې په اچ باندې شروع شوی دی، په اچ. نو چې دا څنګه سمبولونه موږ ټاکلی شو د هر عنصر، په دې خاطر که موږ انګلیسي توري حساب کو 26 توري دي. که چېرته د موږ عنصرونو ته ځیر شو، په دوراني جدول کې موږ 118 عنصرونه لرو. نو کله هم موږ نشو کولی چې دا د 26 توري 118 موږ څنګه تقسیموو. نو موږ ته ضرورت دی چې د مرکب ډول نه استفاده دوه توري سره یو ځای کړو. نو چې دا څنګه کوو اوس به موږ او تاسې لولو. اول فکر وکړئ چې کوم عنصرونه چې هغه اول توری فکر تاسې داسې وکړئ لکه اکسیجن دی. اکسیجن اول توری باندې چې شروع شوی دی او باندې شروع شوی. په څه باندې شروع شوی؟ په او باندې شروع شوی. یا هایدروجن په څه باندې شروع شوی دی؟ په اچ باندې شروع شوی دی. اچ توری چې دی دغه د سمبول نه نمایندګي کوي. یا مثلا موږ او تاسې نایتروجن دی. نایتروجن هم په نظر کې نیولی دی. نایتروجن دی. نو نایتروجن په څه باندې شروع شوی دی؟ په ان باندې شروع شوی. که چېرته موږ لیکو نایتروجن، که چېرته موږ یو بل عنصر لیکو د هغه د جملې نه مثلا کلسیم لیکو یا مثلا کاربن لیکو، کاربن ساده بیا اول ووایو، کاربن موږ لیکو په سی باندې شروع شوی دی. دلته موږ نوشته کوو چې کاربن. نو اول توری موږ ته په حقیقت کې هغه دغه راښیي، اول توری چې دی نمایندګي د ده نه کوي چې دغه عنصر نوم موږ وانخلو او د سمبول نه څه وکړو؟ استفاده وکړو. او نور ځینې عنصرونه موږ لرو، ځینې عنصرونه چې هغه ورته نومونه لري، مشابه نومونه لري. مثلا که چېرته موږ نایتروجن د سودیم سره یا د نتریم سره یو ځای کړو، دلته موږ نایتروجن لرو، دلته موږ نتریم لرو، ان ای، یا نوشته کوو چې نتریم. نتریم چې دی لاتین نوم دی د سودیم. سودیم چې دی په انګلیش کې ورته وایي. نو دام په ان باندې شروع شوی دی، دام په ان باندې شروع شوی دی. خو موږ د دې په خاطر باندې چې د دې دوه عنصرونو ترمنځ باندې توپیر پیدا کړو، نو دلته ضرور ګڼو چې کم یو صدادار توری چې بل د عنصر په نوم کې چې د شتون لري د هغه نه استفاده کوو، هغه هم ورسره ګډوو. لکه دلته چې مثلا نایتروجن دی، دلته څه دی؟ وبخښئ، دلته نایتروجن دی، ان ته نه راوستی، دلته نتریم دی، ان ایم ورسره اخیستی. د دویم توری موږ ترې استفاده کړی، دویم توری دلته موږ استفاده ترې نه اخیستی. یا مثلا موږ اوسپنه لرو، موږ څه لرو؟ اوسپنه لرو، فلورین لرو. فکر وکړئ، اف چې دی د فلورین نه نمایندګي کوي، فلورین دی. اف څه دی؟ فلورین. خو که چېرته موږ اف ای نمشته کوو، اف ای نمشته کوو، فریم په لاتین کې ورته وایي، یا آیرون چې موږ په دغه کې ورته وایو په انګلیش کې فریم. نو فریم چې دی، فریم تاسې دلته زیر شئ، فریم هم په اف باندې آغاز شوی دی. شروع یې د څه نه ده؟ د اف نه ده. دا تورم په اف دی، دا تورم په اف دی. خو دلته د فلورین ته چې دی هغه د اول توري نه استفاده کړې، خو کومه چې اوسپنه ده یا آیرون چې دی، د اوسپنې نه موږ د دویم توری چې دغه سره دی چې ای ده، ای ورسره ګډه کړې ده چې د دې او د دې ترمنځ څه وشي؟ توپیر وشي. او بل همداسې نور دغه موږ لرو، لکه تاسې داسې فکر وکئ، مثلا علاوه د دوی نه موږ لرو باریم لرو، باریم لرو د بورن سره. مثلا بی په دواړو کې راغلی ده. باریم موږ لرو
د مثلا نمشته کوو چې باریم او دلته موږ لرو بی بورن هم لرو موږ څه لرو بورن لرو برون چې موږ په دوراني جدول په دریم ګروپ کې موقعیت لري ځای په ځای شوی دی نو هغلته موږ د برون نه چې دی اول توری ورته نیولی دی او باریم چې دی موږ دویم توری ورسره نیولی دی چې د دوی ترمنځ څه وشي توپیر وشي او بل همدارنګه موږ نور عنصرونه لرو لکه د هغو د جملې نه کروم لرو کروم او هلته موږ کلورین لرو مثلا کروم لرو کروم او کلورین کروم او کلورین په منځ کې دواړه په سی باندې شروع شوي دي دواړه په سی باندې شروع شوي دي په سی باندې کاربن هم په سی باندې شروع شوی خو دا چې دی د کروم دغه په نام باندې د کرومیوم په نام باندې یادېږي د چی په نامه د کرومیوم په نامه خو کلورین چې دی دا نومشته کوو کلورین کلورین خو د دغه نومشته کوو د کرومیوم کرومیوم تاسې دلته زیر شئ دواړو اول حروفونه څه شی دي یا اول او دویم توری چې دي سره مشابه دي سره څه دي سره مشابه دي دام په سی اچ باندې دی دام په سی اچ باندې دی خو موږ دلته د دریم توري نه استفاده کړې د څویم توري نه استفاده کړې د دریم توري نه اول توری راخسته دی او سره د دریم اول توری راخسته دی او سره د دریم یعنی دلته دریم توری ال دی ال ورسره کټ کلورین دلته دریم توری آر دی د آر نه ورسره استفاده کړې نو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسې د سمبولونو په هکله باندې ولوستل چې سمبولونه په حقیقت کې د عنصرونو هغه د نومونو لنډه نښانې ته ویل کیږي لنډه نښانه د سمبولونو څه ده د عنصرونو څه ده سمبول دی اوس که چېرته موږ فرمول وایو فرمول موږ هغه کله چې دوه عنصرونه سره یو ځای شي او مرکب تشکیلوي نو مرکب ته موږ فرمول وایو فرمول د کیمیاوي چې دا څنګه منځته راځي اوس یې موږ او تاسې په لنډه ډول باندې یو بیلګه د هم په نظر کې نیسو فرمولونه د کیمیاوي چې دي مرکبات دي په حقیقت کې هغه مرکبونه چې د دوه عنصرونه تشکیلیږي تاسې داسې فکر وکړئ لکه سودیم چې د کلورین سره یو ځای کیږي او دلته سودیم کلوراید تشکیلوي یا د دیګي مالګه چې موږ او تاسې په دغه کې استفاده کوو نو دغه سمبولونه دي د عنصرونه دي چې سودیم د کلورین سره یو ځای شي سودیم کلوراید خو دته موږ سمبول وي دوی ته موږ څه ووي سمبول هم ووي او دته موږ څه وایو دته موږ فرمول د کیمیاوي وایو څه وایو فرمول د کیمیاوي فرمول د کیمیاوي د څه نه تشکیل شوی دی فرمول د کیمیاوي په حقیقت کې هغه د اتومونو شمیر موږ ته راښیي او بل چې دی موږ ته سمبولونه د عنصرو پکې راښیي چې دته دا فرمول د کیمیاوي په حقیقت کې د سمبولونو او د هغه تعداد د اتمونو موږ ته په فرمول کې راښیي که چېرته موږ یو بل مثال په نظر کې ونیسو لکه موږ مثلا نایتروجن دی دا د هایدروجن سره یو ځای کیږي او امونیا تشکیلوي څه تشکیلوي امونیا تشکیلوي نو دلته موږ ته عام تعداد د اتمونو راښیي چې دلته څو اتمه هایدروجن پکې دی 3 اتمه هایدروجن دی څو اتمه 3 اتمه کوم عنصر چې ضریب ونه درلوسته ضریب یې څه دی یو دی دلته یو اتم نایتروجن او 3 اتمه هایدروجن سره یو ځای شوی دی تر څو چې امونیا مرکب منځته راوړی نو دغه امونیا مرکب موږ په اساس د څه ورښیو د فرمول په وسیلې باندې ورښیو چې دغه د امونیا د مرکب فرمول دی کیمیاوي فرمول دی هم د اتمونو شمیر او هم چې دی سمبولونه موږ ته چې په یو مرکب کې راښیي هغه د کیمیاوي فرمول په نامه سره یادېږي او بل چې دی که چېرته موږ همداسې یو مرکب په نظر کې ونیسو چې د هغه تعداد د اتمونو ډیر وي مثلا تاسې داسې فکر وکړئ چې H2SO4 دلته تاسې وګورئ 4 اتمه اکسیجن دی څو اتمه
څلور اتمه موږ اکسیجن لرو، یو اتم موږ سلفر لرو، دوه اتمه موږ څه شی لرو؟ هایدروجن لرو. نو دلته موږ لرو، دلته موږ په حقیقت کې هغه د اتمونو شمیر او سمبولونه موږ په کیمیاوي فرمول کې ښیو. خدای دې وکړي ګرانو زده کوونکو چې د ننني درس نه تاسې ښه ګټه واخلئ او زده کړی واوسي. په ننني درس کې زموږ او تاسې یو سمبول و او یو فرمول د کیمیاوي و چې سمبول په حقیقت کې هغه د کیمیاوي عنصرونو د نومونو لنډه نښانې ته څه ویل کېږي؟ سمبول ویل کېږي. او فرمولونه د کیمیاوي چې دي په حقیقت کې که چېرته دوه یا درې عنصره یا څو عنصره سره یو ځای کېږي او مرکب تشکیلوي، د مرکب تشکیل کوي چې دغه د کیمیاوي فرمولونو په واسطه باندې ښودل کېږي. نو کیمیاوي فرمولونو کې یو تعداد اتمونو موږ تراخي، بل سمبولونه موږ تراخي، ام سمبول په اساس او ام د ام سمبول او ام چې د تعداد اتمونو چې په موږ په مختلفو بیلګو باندې یا مثالونو باندې یاد کړ. خدای دې وکړي چې ننني درس نه تاسو یو څه یاد کړي وو، د راتلونکي درسو په خاطر باندې تاسو آمادګي ونیسئ، درسونه هم د خپل په کورونو کې ولولئ. کورنۍ دنده دې ستاسې دا وي چې تاسو په کورونو کې که چېرته موږ او تاسې خواصونه ویلي وو که چېرته یو مرکب موږ په نظر کې نیسو، که چېرته پوتاشیم جمع د کلورین سره شي څه منځته راځي، تاسې دغه معادله تکمیل کړئ. دا معادله څه کوئ؟ تکمیلوئ. که چېرته پوتاشیم د کلورین سره یو ځای کېږي کوم مرکب موږ ته لاسته راځي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.